حافظ ابن رجب حنبلی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی طبقات الحنابلہ، نو په هغې کې د یو بزرگ واقعه لیکلی ده. قاضی ابوبکر ابن محمد ابن عبدالباقی بغدادي رحمه الله دغه په حالاتو کې د بغدادي رحمه الله په حالاتو کې یو واقعه لیکلی چې د سره یو ځل ناشنا کار وشو او یو عجیبه واقعه وشوه. وی هغه خپله دا واقعه بیانوي چې زه مکه مکرمه کې اوسېدلم او په ما باندې حالات ډېر زیات ناسازگار شو، خراب شو، حالات ډېر پریشان شوم، معاشي لحاظ سره ډېر فکرمند شو. معاش داسې چیز دی چې انسان فکرمند کوي، خو په دې وخت کې په الله باندې باور کول او د الله سره کاروبار کې استخاره کول او ماهرینو سره مشوره کول انسان باندې پکار وي. خو بعض وخت کې ملکی حالات داسې وي چې انسان داسې حالاتو سره را مخامخ شي. نو پخوا د مکی او د دغه ځای حالات ډېره غریبي والده، د حج حالاتو کې حالات برابر شو، مختلف قافلې برالې، بازار به ګرم و، بازار به ولګېدلو، مختلفو خلکو به مختلف څیزونه راوړه د ملکونو، هلته به خرڅ کړه، دوی به ول خپل پروډکټ ورکړه، هغوی باندې به خرڅ کړه. نو دغه وخت کې خو به حالات برابر و. یا د نږدې ځایونو نه، یمن نه، د شام نه به پیرې کولې، هغې باندې به هم ډېر وخت لګېدو. نو د نورو ملکونو نه سره به روابط ډېر نه و. نو وایي زه دغه علاقه کې ډېر زیات تنګ شوم. یو ځل ډېر خپه راووتم، بازار کې ګرځم چې ومې کتلې د ریخمو یو تیله راته میلاو شوه. پخوا به د ریخمو عام استعمالو، اوس خو ریخم ډېر ګران دی، ریشم. نو یو ریخمو تیله راته میلاو شوه چې راوامې غستله، ځان سره مې کېغوسته. نو چې ومې کتل په هغې کې یو قیمتي هار موجود، د ملغلرو هارو او ډېر اعلی قیمت والا هارو او نور قیمتي سامانونه پکې پراتو. نو ما هغه تیلې همداسې کېغوستله، ځکه د شریعت حکم دا دی چې تا ته یو شی میلاو شي نو هغه څیز به ته څو ورځې د دې اعلان کې، د بعضې اشیاو به کال اعلان کې، د بعضې اشیاو به 6 میاشتې، د بعضې 2 میاشتې، د بعضې 2 غنټې اعلان به کې. مثلا ټماټر چانه پریوتي دي یا چېرته تیلې میلاو شو، نو دا خو کال نشي کېغوستی، اسخا به وي، اچار به دي جوړ شوي. نو یو 2 غنټې به ځان سره کېدي، که څوک میلاو شو 2-3 غنټې کنی به غریب لور کی. دا مسله وی ما ځان سره کېغوسته، اعلان مې وکړو. وی بازار کې یو بوډا باباو چې د هغې د وضع قطع نه دا معلومېدل چې ډېر غریب دی او فقیرانه او درویشانه زندګي ده، ډېر غریب معلومېدو. وی ما ویل چې ما ته یو شی میلاو شوی. وی هغې لاس اوچت کړو چې ما نه یو تیلۍ ورکه شوې ده. نو د هغې ډیل ډال ته چې ما کتل، وضع قطع ته مې کتل، نو هغه ډېر غریب معلومېدو او تیلۍ ډېره د مالداره سړي معلومېده. خو بعض وخت کې سړي ته یو شی میراث کې میلاو شوی، مختلفو طریقو سره قیمتي اشیاء د انسانانو د مختلفو خلکو خاندانونو کې را رواني، خاندانی څیزونه وي. بهرحال بابا ما ځان سره بوتلو کور ته. وی ما ته چې دا شان د ورېښمو تیلۍ ده، فلانې قسمه ملغلرو هار پکې پروت دی. ما چې هغه تیلۍ وکتله او هغه هار مې وکتلو، نو واقعي هم هغه شان علامات پکې موجودو چې کوم بابا یادول. نو زه مجبور شوم او مثلا دا د ما هغه ته هغه تیلۍ حواله کړه. وی دغه بازار کې دی بابا اعلان کو چې ما نه داسې تیلۍ ورکه شوې ده چې ما له چا راکړه 1500 درهمه انعام کې ورکوم. نو زه خوشحاله شوم، ما 1500 درهم هم ډېر شی دی. نو هغه ما ته بابا 1500 روپۍ ونیولې چې دا واله. وی هغه وخت زه خپل ضمیر ملامت کړم چې دا بابا غریب سړی دی، همدغه یو هار دی چېرته لور له به کېغوستي، چېرته نوسۍ له به کېغوستي چې د هغې واده به کومه، نو که دا یو هار هم ترې تا واغېستو نو ډېره د ملامتۍ خبره. وی ما ورته بابا پیسې نه الم. وی ما ته وی بچه دا ما زړه نه ویستي دي او دا چې هر چا راوړی وی دا 1500 روپۍ هغه له ما ورکولې مې. وی ما ویل چې نه زه نه الم، ما خپل ضمیر ملامته کوي او دا خو زما ډیوټي و، یو څیز مې را پیدا کو تا ته مې ضرور رسو او د الله نه ډېر خوشحاله چې امانت کې رانه خیانت ونه شو. وی بابا راته دعا وکړه او ډېر خوشحاله شو، رانه لاړې ډېر خوشحالۍ سره چې ګوره داسې ایمانداره خلک موجود دي. بهرحال زه خو مجبوره وم، نو بس بل دیار ته لاړم. سفر مې شروع کو، سمندري سفر او بحري سفر مې شروع. وی د الله کړو ته ګوره او د تقدیر معاملو ته ګوره چې څه هسې پریشانه، څه سمندر کې طوفان رالی،
سیلۍ راله، سمندري طوفان هم رالی، نورم پریشان شو. او دومره پریشان شوم چې هغه کشتۍ هلاک شو، مونږ ټول کسان پریوتو، کشتۍ ماته شوه. نو ډېر زیات پریشان وم، خو الله رب العزت ټول کسان مړه کړه او زه بچ کړه. یو تخته شان میلاو شو، په تخته کېناستم او څه خوارو زارو سره غاړې ته رالم، ساحل ته رالم، خو پته راته نه لګېده چې کوم ښار ته رالم او کوم ملک ته رالم، او نه داسې څه خاص آبادي هلته موجود وه چې ما پېژندلی وي. نو ډېر زیات خفه وم چې دې زه کې به اوس زه څه کوم. نو زمونږ خلک خو زر الله ته ګیلي شروع کړي چې مثلا ګوره ما دومره ښه سړی وم، هلته مې قیمتي هار سړي له ورکو او الټه د الله د طرف نه اوس ما سره دا معاملې کېږي. هغوی به رضا برقضا تقدیر باندې راځي د الله نه چې دا څه کېږي زمونږ د خو دپاره کېږي، یا که څه بد کېږي ظاهري بد، نو هغه د انسان د امتحان دپاره. تاسو ګورئ سکول کې ماشوم څومره پریشانه وي، هغه باندې استاد مثلا ظاهري ظلم کوي او مور او پلار هم ورته وایي په دې غرمو کې ځه، خو نه هغې کې یو حکمت وي، د هغه ترقي په هغې کې پټه وي. نو داسې وشو چې هلته یو جومات ګوټ شان وړوکی شان جومات و، وایي زه هغې کې کېناستم او تلاوت مې شروع کړو. نو چې تلاوت مې شروع کړو نو هغه خوا او شا خلک رال، ویل هلکه دا خو عالم قاري دی. ډېر خوشحاله شو، زمونږ په کلي کې قاري نشته دی او دته یې تعالی قرآن درځي. وایي ما شا ماله خو قرآن نه راځي، پخوا به چې چا قرآن زده کوو نو بل کلي ته بدلېده، میاشتو میاشتو مزل به دې کوو. دا خو اوس په هره جومات کې مدرسه ده او کاڼې اوچتول اس قاریان دې لاندې موجود دي. دا شکر وباسئ د دې قاریانو مولیانو. نو وایي او وایي ما چې ماله قرآن راځي ماشومان یې را سره کېنول، تنخوا یې راله مقرر کړله. پخوا به خلکو له خلکو ډېر مالونه غنم په غنمو کې حصه، په جوارو کې حصه او په فروټو کې چې څه بیا کېدل په هغې کې به میا مولا له پکې حصه کوله. وایي زه ډېر زیات مالداره شوم هلته. او ښه شومه، حالات مې ښه شو. وایي بیا مې یو ورځ چې کوم دی داسې څه کاغذ راواغست، هغه باندې مې لیکل کوو. وایي ما ته خلک وایي چې تا له لیکل هم درځي؟ وایي ما چې ما له لیکل هم راځي. وایي زمونږ دې بچو ته لیکل هم ښایه کتابت. پخوا به دغه سکول دغه به مدرسه وه، لیکل به هم په جومات کې ښودل کېدل، ژبه به هم په جومات کې ښودل کېدله، او دغه قرآن او دیني تعلیم هم ښودل کېدو. مطلب دا عصري تعلیم هم په جومات کې او دغه رنګې علماو به ښودو د هغه وخت مطابق چې کوم عصري علوم. نو هغه نور هم راله وایي پیرزو را باندې وکړله. وایي بیا راته اخر کې وایي چې دلته یو جینۍ ده، یتیمه ده او ډېره ښایسته جینۍ ده، خو هغې پلار وصیت کړی چې دا به ایمانداره سړي له ورکې. نو موږ ته ډېر ایمانداره سړی ښکاري، هغه سره به ستا نکاح وکړو. وایي ما ورته ویل زه دې ته فارغ نه یم، وایي زه یې مجبوره کړم او هغه جینۍ نکاح یې ما سره وکړله. وایي د جینۍ نکاح چې وکړه نو زه حیران شوم په هغه شپه باندې چې کله ما د جینۍ لوپټه اوچته کړله نو د هغې په غاړه کې یو بهترین او ښکلی هار موجود و، او دا هم هغه هار و چې کوم ما هغه بابا ته واپس کړی و چې ما هغې ته وکتل، زه د هغه هار په تماشه شوم. و یو شپه مې ټوله په دې کې رانه تېره شوه، حیران وم چې دا هار دا خو فلاني ځای کې و، ما ورکړی و، په ما باندې بیا سیلاب راغلی و او زه خو چې کوم دی اوبو چپه کړی و، او دا څنګه دې طریقې سره راورسېدو. ټوله شپه مې په دې کې قصو کې تېره کړه، په دې خیالونو او تصورونو کې، او خدای ته حیران وم چې یا الله دا هار زما په قسمت کې تا لیکلی و بیا دې راورسولو، او سره د ډولۍ د سرې ډولۍ نه او سره د شهزادګۍ او د ښکلې جینۍ نه دې راته را واپس کړو. نو سحر وایي هغه جینۍ خلکو ته ویل چې دا سړی خو داسې عجیبه شان دی، دا خو ټوله شپه تېره شوه بس سوچونو او خیالونو کې پروت. نو خلکو باندې تپوس وکړو چې هلکه تا ته څه چل دی، څه بیمار یې که څه چل دی باندې؟ وایي ما چې نه دا خو داسې یو عجیبه داستان او قیصه ده، داسې دا هار ما منتلی او داسې مې یو بوډا ته واپس کړی. ویل ښه، وایي باقي همدغه شان بوډا و، دا د هار د هغه سره و او هغه زمونږ د دې کلي او هغه یو وصیت هم کړی و او دعا هم کوله. وایي موږ ته بیا ستا موږ ورته چې ته دا هار څنګه پېژنې؟ وایي دا خو ما منتلی و دله مې ورکړی و. وایي ستا کیسه به هغه بابا ډېره کوله چې فلاني کلي کې یو ایمانداره سړی و او ما ته دا قیمتي هار را واپس کړی و، او دعا به کوله چې یا الله زما دې بچی له د دقه سړي په شان باندې خاوند ورکړي، د دغه ایمانداره سړي په شان باندې خاوند ورکړي. نو ملګرو د الله قانون داسې دی او د الله طریقې داسې دی او معجزاتي طور سره د هار د ته راورسو او نکاح یې سره وشوه. نو چې کوم انسان ایمانداري کوي او یو شی په قسمت کې لیکلي الله رب العزت هغه ته رارسوي،
الله اغل ورکی او سره د نفی نه ورکی او سره د خوشالو نه ورکی. یو سیس که په حرامه طریقه ستا لیکلی دی قسمت کې لیکلی چې دا شی به درته میلاویږي د خوراک، نو د هغې دوه لارې الله پیدا کړي، یو حرامه یو حلاله، چې په هره لار ته ورځې ته به هغه شي ته رسېږي، په زور به تعالی خلک درکوي خو در رسېږي. نو دې طریقې سره عزتمندو په خپل تقدیر باندې اطمینان کول پکار دي. او الله چې څو وخته پورې موږ ته کوم تکلیف لیکلی وي په دې کې زموږ خیر دی، که دنیا هم پې جوړه نه شي آخرت به هم پې الله جوړوي. د قبر زندگی به الله په دې باندې زموږ زندگی جوړوي. بعضې سړی وي ما باندې ټول عمر تکلیف وي او کریز رقم راځي سره د تکلیف ته راځي. نو عزتمندو په دې تکلیف کې تا ته اجر میلاوي، هغه څیز درته میلاو شو دا د دنیا جوړه شوه او هغه تکلیف باندې د آخرت جوړېږي. قسم دی که چاته آخرت کې پته ولګي چې په دې تکلیفونو باندې الله رب العزت انسان له کومې مرتبې ورکوي، نو هلته به خلک سوالونه وکړي او ارمان به وکړي چې کاش د دنیا یو نعمت هم موږ ته نه وی میلاو شوی او موږ ټوله زندگی په تکلیفونو کې تېره کړې وی، خو چې د آخرت دا خوشحالۍ موږ ته میلاو شوی وي. نو دې طریقې سره عزتمندو د انسان زندگی کې عجیبه عجیبه واقعات